أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. سورة الفاتحة مكية. سورة الفاتحة دا مکی سورت تے. مونگا مخ کی خبر ادا کرے وچھے سورت فاتحہ 2 کرت نازل دے. اول کرت پا مکہ معظمہ کی اور دویم کرت پا مدینہ منورہ کی نازل دے. او پا قرآن کی دا اول اغا صورت تے چی ٹول پٹول باندے نازل شوے دے. دا دین اوڑان دی دا سور علق سایتون نازل دا سور مدثر سایتون نازل شوے. پا قرآن کی چی اول کم صورت مکمل نازل شوے دے نو اغا صورت فاتحہ دا. سورت فاتحہ ددی آیاتون چی دین دا اوودی بالاتفاق. آیاتون دا سورت فاتحہ دا او آیات دی. ددی وجن دیتا سبع المثانی ویلیش. اختلاف پدی ذکر دی چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا سورت فاتحی آیات دے کر نہ دے پدی کی اختلاف دے. کم چی ائمہ مجتہدین دی نپاغی کی فقہا دا شوافعو او فقہا دا حنابلو دا اغی رائیو دا اغی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا سورت فاتحی جز دے دا دا دی آیات دے. اغی وی اول آیات بسم اللہ دا، دویم آیات الحمدللہ رب العالمین، دریم الرحمن الرحیم، سلورم مالکی یوم الدین، پنزم آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین، او اغیوی شپگم آیات اہدنا الصراط المستقیم، او اوم آیات چدین الصراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ودا اوم آیات تے. ہر چی علماء دا احناف دی، فقہا دا احناف و فقہا دا موالکو نو آغی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا قرآن عظیم الشان جز دے لیکن شک نشتا خدا دا سورت فاتحی آیات نہ دے. آغی وی دا سورت فاتحی اول آیات چی دے نو آغا الحمدللہ رب العالمین دے، دویم آیات الرحمن الرحیم دے، دریم آیات مالکی یوم الدین دے، سلورم آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین دے، پنزم آیات اہدنا الصراط المستقیم، او شپگم آیات دا احنافو او دا موالکو پنیز باندے اغدا دے چی صراط والذین انعمت علیہم دا شپگم آیات تے، او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا بیا اوم آیات تے. اختلاف پدی ذکر چاہیے وہی صراط الذین انعمت علیہم
فقها د شوافع د حنابلو وی دا آیات تر دې نه دی دا پوره دی تر ولد والینه پورې دی او امام صاحب یعنی فقها د احناف او د مالکو اغي وی دا آیات کریمه انا الصراط والذین انعمت علیهم دا تر دې یو آیات جوړي او د دې نه بعد تر اخره پورې دا بیا دویم آیات جوړي مطلب او خلاصه د کلام دا شوا چې پنځ د شوافع او د حنابلو باندې بسم الله د سورته فاتحه نه جز دی او پنځ د فقها او د حناف او د موالکو باندې د سورته فاتحه جز نه دی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه دوست ګورئ بسم الله او دی بسم الله کی جدا کوم بیدا نو د عربه جبه په محاوره کې په عربي زبان کې دا با چې دا متعدد معنی سره راځي دلته دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې علامہ بیزایی فرمایي دلته دا با چې دا د استعانت د پاره راغلی ده نو معنا دا په امداد د نوم د الله الرحمن چې عام مهربان الرحیم خاص مهربان دې شروع کوما په امداد د نوم د الله چې عام مهربان خاص مهربان دې شروع کوما دای ترجمه شو الحمدللہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق یو دو خبری یو خدا دا چې کوم کار انسان شروع کوي د نیکۍ کارونو باید چې پاغي کی شروع په بسم الله سره وکړل شي یو حدیث مبارک کی راضی تفسیر قرطبی کی ذکر دی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې تاسو کله دروازه بندوئ نو بسم الله وایي که تاسو کله چراغ یا ډیوا یا شمع مړه کوئ نو بسم الله وایي که تاسو کله لوښي د شپې پټوئ سے پرېږدئ نو بسم الله وایي که تاسو کلم د مشکیزې خوله تړئ بندوئ نو بسم الله وایي مطلب دا دی که تاسو ډیوه مړه کوئ لکه نن سبا ډیوې څوک نه استعمالوي د هغې په ځای که څوک بلف بندوي نو بسم الله دې وایي پخوا به خلکو مشکیزې استعمالولې نن سبا خلک بمبې استعمالوي نو که د واشروم نه بهرې بمبه دې بندوله نو بیا بسم الله وایه واشروم کې دننه به بسم الله نه وي یا د کولر خوله دې بندوله نو بسم الله وایه هر د نیکه پکار شروع کولو باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایا حدیث کی وی هر کار چې د نیکه کار وي او هغه کې په بسم الله سره شروع او نکړل شي نو دا کار به برکت دی زنانا کا کپڑی منځي نو بسم الله دی وای که سبزی کټ کین نو بسم الله دی وای که کله سبزی وراچي پخې نو بسم الله دی وای کله روټه پخیا اور اگین بسم الله دی وای کلم چې یو کار کوي نو بسم الله وای د دې ډیر برکات دي تاسو په دې کار کې به خدای برکت چې تاسو بلد کار کوي هغه ډیر وي په طعام کې به الله برکت واچي لږ طعام به ډیر تک کافي کیږي دغه طعام کې به الله برکت واچي دا واسطه د صحت او د خوشاله ذریعہ شي نو بسم الله وایي علامہ قرطبی دا لیکي چې
یو روایت ذکر کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولیدو هغه سړی بسم الله لیکلا نو حضرت علی سے ورته فرمای بسم الله الرحمن الرحیم خسته خسته لیکا ذکر الله تعالی یو انسان ته صرف په دې خبره بخنه کړي وا چې هغه بسم الله لیکلا او بسم الله خسته لیکلی وا خوشخطه لیکلی وا په دې خوشخطه لیکلو د بسم الله سره الله تعالی د غلیکون کی ته بخنه نصیب ګرځولې وا د بسم الله الرحمن الرحیم برکات زیات دي زه د اخیری یو برکت بیانوم بیا به مخکې ترجمه کوم قیصر روم د روم یو بادشاہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې عمر فاروق سے خط راولېږلو قاصد راواستول چې یاره زما په سر باندې یو درد راځي ما ډېر علاج وکړو ډېر حکیمان مې په ځان ستړي کړو ډېرې دوايانې مې وخوړې خو صفاقه نه راځي فرق نه کېږي نو که تاسو سره کوم تکړه حکیم وي یا کومه دوایي وي یا کوم علاج وي نو هغه ماته راولېږي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی قاصد لره یو ټوپی ورکا او ورته ویل دی بادشاہ ته وایي چې ستا په سر باندې کله درد راځي نو دا ټوپی په سر وا نو چې کله هغه قاصد راغی قیصر روم ته د عمر فاروق رضی الله عنه هغه پیغام ورته ورسولو نو بادشاہ دا ټوپی راواغسته په سر کې خدا د بادشاہ د هغه سر درد یکدم ختم شو ورک شو بیا بچی بادشاہ کله ټوپی کوزه کړو په سر به درد راغی د بیا زر ټوپی راواغسته په سر وېګا د سر درد به ختم شو بادشاہ حیران شو عجیب ټوپی ده په دې ټوپی کې څه کمال دی چې دا په سر کم ماته صحت یابي ملو شي او دا ټوپی ښکته کم نو بیا زما په سر درد راشي نو تفسیر لیکي کله چې بادشاہ دا ټوپی لټول شروع کړو نو په دې ټوپی کې ګوري چې په یو ځای کې یو کاغذ دی ګنډلې شوی بادشاہ هغه کاغذ راوویست چې وی کته په کاغذ باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله په لیکلی و تدې بسم الله د برکت نه الله تعالی دا غد سر هغه درد راغولو ختمولو به وګوره بسم الله کې ډېر کمال دی امام فخر الدین رازی رحمه الله لیکي تفسیر کبیر کې وای دا فرعون چې کله الله هلاک په ابو باندې له شو نو موسی علیہ السلام الله ته درخواست وکړ چې یا الله دا فرعون دې هلاکولو نو په خپل دربار کې به هلاک کړو مونږ له دومره را پسې او دومره hebat را باندې تیر کو بنو اسرائیل له منډي ورکی نو دې چې هلاکولو بس عمر ته به هلاک کړو نو خدای دا خلق به یې د hebat نه خلاص الله ورته ول د په دربار باندې ما عذاب په ځکه نه راوستو چې د کله د خدای دا ونه وکړي نو په دربار کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی نن هغه بسم الله ته لیکل شوی دا هغه بسم الله د برکت نه ما په د باندې د په دربار کې عذاب نه راوستو د مې دا دربار او د علاقې نه را بهر کو بیا مې گرفتار کو عذاب مې پیراوست دا خبره امام فخر الدین رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دا د بسم الله الرحمن الرحیم ډیر برکات الحمد لله رب العالمین الحمد تمام تعریفنا لله خاص الله لربی رب العالمین اغا پالونکی د ټول ماسه والله لرا الحمد تمام تعریفنا لله خاص الله لرا رب العالمین چې هغه پالونکی د ټول ماسه والله لري رب چاته وي هغه ذات چې هغه خپل مخلوق لرا پالنه کوي تدریجا عالمین
د الله نه سوا چې دا څومره کائنات دي د ټولو باندې اطلاق د عالمینو کیږي. عالم دا واحد دی او عالمین جمع ده، او عالم چې دی نو دا ما سوا د الله ته ویلی شي. د الله نه سوا چې دا څومره څه دي د ټولو رب څوک دی؟ الله دی. نو هغه الله چې د تمام کائناتو رب دی، نو هغه لره حمد و ثنا ده. الحمد تمام تعریفنا لله خاص الله لرا رب العالمین چې پالونکي د تمام مخلوقاتو، یادا سی وایا چې پالونکي د ټول ما سی والله، نو هغه لره حمد و ثنا ده. الرحمن اغا عام مهربان لرا، الرحیم اغا خاص مهربان لرا، مالکی یوم الدین اغا مالک اغا بادشاہ یوم الدین چې هغه د ټولو امورو د ورځې د جزا مالک دی، بادشاہ دی. نو هغه لره حمد و ثنا ده. مالک یوم الدین هغه بادشاہ د ورځې د جزا لره چې دا جزا د ورځې یعنی د قیامت د ورځې د ټولو امورو مالک څوک دی؟ هغه الله دی. هغه لره حمد و ثنا ده. ایاک خاص تا لره نعبدو عبادت کو مونگا، یعنی خاص تا لره بندگی کو مونگا. سمانا یا اللہ خاص کو تا لره پا عبادت سرا مونگا، خاص تا لره عبادت کو، یعنی تا پا عبادت بانے خاص کو، دبلچا بندگی و عبادت نکو. و ایاک و خاص لتانا نستعینو طلب دا امداد کو مونگا، تانا طلب دا مدد کو، امداد دا تانا غوارو. دا یاد ساتھ حقیقی مدد کو ان کے ذات اغا اللہ دے. نور اللہ اسباب مقرر کری دی، بعضی خبری دا مجاز دی. اب انشاءاللہ رست زو واضح ہو دا زید دینا دے بس. ہم ندی ایاک نعبد و ایاک نستعین پا دی زبانی و بیا رست خبری کرو انشاءاللہ. بیا دل تمانا خبری اگتی ابتدا دا، ابتدا کی زیادہ خبر نہ کو بل دا تاسو بعض عوام یا دا مبتدی طالبانو دا پارا دا ترجمه مونږ کوو، دا ډېر آسان او ساده کوو. نو په دې خاطر باندې ډېرې خبرې پکې هغسې نشو کولی. خو ایاک نعبدو، ایاک خاص تا لرا نعبدو عبادت کو مونگا، بندگی کو مونگا. و ایاک و خاص لتانا نستعینو طلب دا امداد کو مونگا، مدد غواړو لتانا یا اللہ. نو مدد دا اللہ تعالی نه غوښتل دي، بندگی دا اللہ کول دي. اهدنا او خایا مونتا صراط والمستقیم، صراط لاری توی مستقیم برابرانی غام. اهدنا او خایا مونتا صراط والمستقیم لارا برابران، لارا نیغرا تو خایا. اس برابر و نیغ لارا کم یونا صراط والذین لار داغا کسانو انعمتا چتا انعام کرے دے علیہم باغوی، لار داغا کسانو چتا پر انعام کرے. اللہ تعالیٰ انعام پچا باندی کرے دے، اللہ تعالیٰ انعام پا سنور ڈلو باندی کرے دے. توست ورست راشی دا سورة النساء پا یو کم او ییم نمبر آیات کی بتا ستا راشی. انعام اللہ پچا کرے دے تاستبعولیشی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
انعام چې الله تعالی په چا کړی دی نو هغه څلور قسمه ډلې دي. یو انبیاء دي. په انبیاء کرامو علی نبینا وعلیهم الصلوات والتسلیمات باندې الله څنګه انعام کړی دی؟ نو په انبیاء کرامو الله انعام کړی په صورت د نبوت کې. هغه ته الله نبوت ورکړي، رسالت ورکړي. ها په صدیقینو باندې الله څنګه انعام کړي؟ هغه ته الله مقام د صداقت ورکړي. په شهداو الله څنګه انعام کړي؟ هغه ته الله تعالی مقام د شهادت ورکړي. او په صالحینو الله څنګه انعام کړي؟ هغه ته الله تعالی مقام د ولایت ورکړي، د خپل دوسته. نو یا الله او خیا مونږ ته الله را برابر صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړي علیهم پدوی غیر المغضوب نه لار د هغه کسانو چې غضب کړل شوی دی علیهم پاوی باندې. قرآن نبا تپوسو کو اللہ پچا غضب کھڑے نو تاسو ته ورستو راځي په خپل به بیا وګورئ. قرآن الله تعالی فرمایي قرآن عظیم الشان کی چې ما په یهودو باندې غضب کړي. نو معنا دا شو چې یا الله موږ د یهودیانو لاره مخایا، موږ د مغربي تهذیب نه وساته. یا الله د یهودو په تک باندې د تللو نه موږ محفوظ وساته. داغی په نقش قدم باندې موږ ته تک توفیق مرا کوا. یا الله موږ ټول ته د یهودو د مخالفت توفیق را نصیب وګرځوا. امین وایي. نن سبا خلک په خپل واده خاله کې د خپل جن په اکثر معاملاتو کې د یهودو پیروي خلک کوي. غیر المغضوب لار دا کسانو چې غضب کړل شوی دی علیهم په دوی باندې، چې غضب کړل شوی دی علیهم پاوی باندې چې هغه یهود دي. نو یا الله مونږ ته د یهودو لاره مخایا، مونږ ته د هغه چا لاره وښایه چې تا په انعام کړی دی چې هغه انبیا دي، هغه صدیقین دي، هغه شهدا دي، هغه صالحین اولیاء دي. یا الله مونږ د اولیاء په لار باندې، مونږ د شهداو په لار باندې، مونږ د خاصو اولیاء او صدیقینو په لار باندې او مونږ د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات په لار باندې روان کامین وایي. ولا الضالین او نه لار د گمراهانو چې هغه نسوارا دي، عیسیان دي. یا الله مونږ لار د عیسیانو نه مسقط قرآن وایي چې گمراه خلک چې وو هغه نسوارا او دا گمراه شوي. نو موږ ذکر ته دا ترجمه کو چې ولد ضالین لار د گمراهانو چې مراد نه عیسیان او نسوارا دي. یا الله موږ د عیسیانو د لارې نه مساته. نن خلک اکثر د عیسیانو په لار باندې روان دي. دغه مغربي تهذیب خلک خپلې دغه کې دي ځان لپاره ترقۍ لټوي او دې د دې ترقۍ وایي دا موږ ډېره غټه ترقي وکړله. دا هر چا خپل فکر یې خو د دې خلکو دا فکر خطا او غلط دی. که د دین په لحاظ باندې ترقی لټول غواړي، د الله تعالی رضا مندي لټول غواړي، د الله خوشنودي لټول غواړي، نو دا په مغربي تهذیب کې نه ملاویږي. څوارلس نیم سوه کاله رستو لاړ شه، واپس رستو لاړ شه، د نبي علیه السلام طریقې وګوره، د هغې سنت وګوره، د هغې اعمال وګوره، د هغې مبارکانو د صحابه کرامو اتباع وګوره. دغه لاره دومره ونیسانو په دې کې تا دپاره کامیابي ده، په دې کې تا دپاره ترقي ده، په دې کې تا دپاره د الله تبارک وتعالی رضامندي ده. په خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ ګوره سوچ کوه. ترقي دا نه ده چې ته مخکې لاړې. خلک وایي یاره دنیا ډېره ترقي وکړله، پخوا خلک نه پوهېده او نن سبا وي خلک تعلیم یافته شو، نن سبا خلک ایجوکیټډ شو، تعلیم یافته شو. یاره وی دنیا ډېره ترقي وکړله، زه یم نه جنا. ته سوچو که نن سبا د سټلایټ نظام ته وګوره، تاسو د ساینس او ټیکنالوژي ته وګورئ، د خلکو د تعلیم یافته حال ته وګورئ،
چې په دې وخت کې خلکو د خپل هوس نشانه وړې وړې معصومان جنکې وګرځولې د شپږو د اوو کالو ماشومانو سره خلکو بدعملۍ ونه کړي نور مخکې نه دم چې په کم کم ځای کې ورسره وشوې خو زمونږ په دې اسلامي ملک کې هم ورسره وشولې درندګي دا حیوانیت دی دا ولې ځکه په لار د انبیاو باندې څوک نځي علیهم الصلوات والتسلیمات لار د صدیقینو د شهداو د صالحینو اکثرو خلکو ورکه کړله لار د مغربي تهذیب خلکو ونیوله نو چا وړې وړې معصومانې د خپل هوس شکار وګرځولې سوچ کوه زما دې خبرو ته دا د ترقۍ دور دی په دې دور د ترقۍ کې خلکو د مور او د خور تمیز ختم شو د الله په ذات قسم چا د مور عزت ته لاس واچول او چا د خپل خور په عزت باندې لاس پورې کوم او چا چې کوم دی د خپل لور عزت په خپل لاس باندې ورکو تاوان کو یعنی د خپل لور په عزت باندې ګټ او کله کې د دنیا یا د خپل لور عزت تار پتار گزار تا نو عجیب خبره ده چې دا د ترقۍ دور دی خلک تعلیم یافته شو حقیقت کې دا جهالت دی دا ترقی نه دا الله نه لري والي دي سوچ کوئ مونږ به څنګه دعا کوو چې یا الله نه لار د هغه کسانو چې غضب پې کړلی شوی چې هغه یهود دي او نه لار د هغه کسانو چې هغه ګمراهان دي مراد د نسوارا دي یا الله دا غي لار را تمخایا اهدنا الصراط المستقيم مونږ ته لار برابر او خایا نو برابر لار د چا لار د انبیاء کرامو دا د صدیقینو دا د شهداو دا د اولیاء دا د اولیاء په لار باندې روان شي نو تاسو ته لار د شهیدانو آسان شي چې د اولیاء لار راټینګ کړي نو تاسو ته لار د شهداو ملو شي د شهداو په لار مخ کې لاړ شو صدیقین دي په دغه لار باندې مخ کې لاړې تا انبیاء کرامو لار آسان ګرځيږي څلور ډلې دي په دغه څلور ډلو کې د اولیاء لار ونیسه دغه لار د شهداو دا دغه لار د صدیقینو دا دغه لار د انبیاء کرامو دا بس دا یو لار د صالحین ونیسه په دغه لار باندې مخکې لار د شهداو راځي د صدیقینو راځي د انبیاء علیهم السلام راځي ولا الضالین او نه لار د گمراهانو چې مراد دینا یهود مراد دینا نسوارا دي عیسایان دیزی پوری بس دی